منصف د دې ویلیج کونسل جنرال سیکرټري دی. منصفه تا ته عقده د قومي وطن پارټۍ طرف نه میلو شوه، په دې هکله باندې څه رایه ورکوې؟ زه د پارټۍ او د خپل یونین کونسل صدر چې کوم دی ناظم نوربادر سرتاج بھائی د ټولو ډېر مشکور یم چې دوی په ما باندې د دې شي اعتماد وکړو او زما به دا کوشش وي چې د پارټۍ لپاره شپه ورځ وکړم او چې پارټۍ په ما څه قسم مرغه راچي نو به انشاءالله 24 غنټې د پارټۍ د خدمت لپاره تابعدار یم. بخاري شاه کاکا، د دې ویلیج کونسل ناکې چیرمین منتخب شو د قومي وطن پارټۍ طرف نه، تاسو په دې هکله باندې څه وایئ بخاري شاه کاکا؟ زه داسې ویل غواړم څنګه چې منصف بھائی دا خبرې وکړي، بس په دغې باندې زما هم رایه او فیصله ده او انشاءالله پارټۍ له به ښه محنت کوو، شپه ورځ به یو کوو او انشاءالله مقابله به کوو که خیر وي انشاءالله. ناظم نوربادر صاحب، په دې هکله باندې څه وایي؟ د ویلیج کونسل ناکې خرکې کابینه ساده شوه، نو په دې کې خو زما دا راته چې موږ سره مشرانو طرفه دا غواړو چې موږ ته دا ویلیج کونسل چې کوم دی نو د یوت هم جوړ کړي او د ویلیج کونسل هم جوړ کړي، د مشرانو د وینا مطابق چې کوم دی نو موږ دا تنظیم جوړ کړو او ټوله کابینه هم راوغوښتې وه، د ټولو چې کوم دی په مخه باندې ناست وو، د هغوی په مخ خپلو غړو باندې ناست وو، خپله خدمته ورکړه. بیکا تحصیل کونسل ممبر شبقدر سرتاج خان، په دې هکله باندې تاسو څه وایئ د ویلیج کونسل تنظیم باندې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شکر الحمدلله ډېر په اتفاق څخه ودې ورونو ته پلې چې کوم زموږ ملګرو شوق کو او زموږ په دا یقین وو دوی دې دو باندې کار کولی دوی هم ورکړي. دې علاوه موږ څخه د یونین کونسل او الکا او ضلع لا پاتې ده، نو دې کې څه ملګري دا نه وایي چې یاره تنظیم جوړ کړی شو، تنظیم افتتاح وشوه ډومبی پوړی خو لا یونین کونسل هم پاتې دی، الکا هم پاتې ده او لا ضلع هم پاتې ده. نو څه ملګري دي چې هغه مونږ مخکې په دې ویسي کړو، نو په یونین کونسل تړو چې کوم یونین کونسل کې وو هغه ملکې تړو، چې کوم ملکه کې دی نو هغه ضلعې ته دي که خیر وو. انشاءالله په دې علاقه باندې زموږ مشرانو خدمت کړی دی او دا مخکې چې کوم الیکشن وو دا خو یې پسې بورو کې وډ راوړی واچولی یو، دا علاقه مخکې هم د قوم وطن پارټۍ وه او انشاءالله روان الیکشن کې به دا ثابته شي د قوم وطن پارټۍ که خیر وي، موږ خدمت مخکې هم کړی دی او بیا هم کوو که خیر. ډېره مهرباني.